بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. پرون موږ وضاحت کړی 2 ورځې درس په دې کې تېر شوی چې د ملحدینو سره د بحث کولو مولوي صاحبانو اصول او ضوابط کم یو. اول اصل موږ 2 ورځې په د باندې درس شوی دی. که ملګري اورېدل غواړي نو بیا موجود دی. اول اصل کې دا خبره وه چې ذریعه د علم وه. په دې کې 3 خبرې وې چې یو حواس خمسه و، دویم پکې مولوي صاحبان تاسو هم را سره ووایئ یاسینه، دویم څه شو، دویم عقلي استدلالات و دریم نمبر خبر صادق. خدا لکه زوړ سبق دی که نه، نوی دی چې تپوس درنه وکړم. دغه شانته کې دویم اصل کې څه خبره وه، خلاف عقل څه ته وایي، ماورای عقل څه ته وایي، د هغې وضاحت پکې موجود و مولوي صاحبانو. دریم اصل څه شی چې د دعوې د ثبوت په معیار څه وي، یوه دعوه ته کې د دې د ثبوت معیار به څه وي. نو یاسینه هره یوه دعوه کې څو دغه وي خبرې وي مولوي صاحبانو، څو معیاره وي په کومه دعوه کې، کم وي. یو دا چې عقلاً ممکن وي، ویوه چې چا به دې وچلېږي. یو دا شابسي چې عقلاً ممکن وي، او دویمه چې د ده په ثبوت کې تا سره یو صحیح عقلي یا نقلي دلیل. اسانه خبر، ډېر اسان دي که نه. څلورم اصل دا و چې عدم د مشاهده، عدم د وجود دلیل نه دی. یو څیز تا نه دی لیدلی نو دا ته وایې چې نشته، نو دا خبره باطل ده. ډېر څیزونه دي موږ یې نه وینو او بیا هم د بل په خبرو منو. پنځم اصل دا و چې د مدعي نه د نظیر مطالبه کول. یو نظیر دی او دلیل دی. یاسینه دلیل څه ته وایي، نظیر څه ته وایي؟ دلیل او نظیر په دنیا کې چې څومره څیزونه څومره مسلې ثابتېږي دا په نظیر ثابتېږي که په دلیل سره؟ دلیل دې ته وایي چې ته د یو شیز دپاره یو عقلي یا نقلي دلیل پیش کی. نظیر دې ته وایي چې هغه شیز ته پیش کی. هغه شیز موږ ولې نشو پیچولی؟ ملنګ صاحب شابسې زموږ عقل تجربه کې نه دی راوستی، موږ د عقل تجربه کې نه دی راو. شابسې دغه شانته کې رایښی لږ. شپږم اصل دا و چې د شریعت کامل فهم حاصلول ضروري دي. چې د شریعت تا سره کامل فهم حاصل وي نو د دې جواب به ډېر اسان دی. دغه شانته کې 9 نمبر دا و چې د ملحدینو د اعتراض نه وروسته فلسفه پیژندل. اتم اصل دا و چې د جزوي خبرو په ځای به ورسره په کلیاتو بحث کوئ. نهم دا و چې د اصولو نه به ورسره څه کوئ، د شریعت د اصول نه به جواب ورکوئ. دغه شانته کې 10م اصول دا دی چې د شریعت په اصولو کې به دننه څه کوئ، بحث به کوئ. مولوي صاحبانو نن راځو موږ آداب چې د الحاد مبادیاتو مولوي صاحبانو د الحاد د ملحدینو سره چې ته بحث مباحثه کې دا به په کومو آدابو سره کې. ګوره د هر یو شیز دپاره آداب وي که نه، اصول ضوابط خو تا زده کړه چې دغه اصول دی. په دې به کې دعوه جواب دعوه تا مخکې ذکر کړی و، تنقیحات دې مخکې ذکر کړي و، مغربي فکر فلسفه دې پېژندلې. اوس هغه آداب بیانېږي او عبارت ټول کتاب کې پروت دی. نور په پاکستان څه خبرې هم کوي. عبارت مولوي صاحب شروع کړه. د ملحدینو سره د بحث کولو آداب کوم دي، د هغې وضاحت. مخکې درس کې وضاحت وشوه چې په کومو اصولو ملحدینو سره بحث کوي. په دې درس کې به د دې خبرې وضاحت کېږي چې د ملحدینو سره به په کومو آدابو سره مکالمه او خبرې کوي. که بغیر د آدابو نه ورسره بحث وشي څه فایده به یې. مولوي صاحبانو بغیر د ګودره به نه ګډېږئ. څه به کوئ؟ لکه دا ډېر دغه موضوع ده، خطرناکه موضوع ده. نو دې کې به څه کوئ؟ په آدابو سره. اول آداب دا دی مولوي صاحبانو چې تاسو ته به د الحاد مبادیات به درته معلوم وي. د الحاد مبادیات څه شی دي؟ مغربي فکر فلسفه دا اوسه پورې چې څونه تاسو دا درس دا ټول مبادیات دي. ته مغربي فکر فلسفه پیژنې، ته د مغربي اقوام د ژوند نه خبرې. جدید الحاد ولې پیدا شو، د جدید الحاد او د قدیم الحاد په مابین کې څه فرق دی، د دې نه وروسته دا کومې فلسفه ټولې تا پیژندلې. دا مبادیات علم دا ضروري دی. عبارت ویوه اول ادب د الحاد د مبادیات علم لرل. د الحاد د مبادیات علم به درته حاصل وي. ستاسو مخکې چې کوم ملحد ناست وي نو اول به تاسو ته د دې پته وي چې دا د کومې درجې ملحد دی او دا د کوم الحاد. الحاد څو درجې دي مولوي صاحبانو؟ 5 موږ ذکر کړی وي. څلورم صحیح ده. یو مطلق الحادو، یو د لادریت والاو، یو ډیزم والاو، بل کوم یو دغه نفسیاتیو او بل علمي. 5 قسمه موږ ذکر کړی. مطلق الحاد والا
د ډیزم والا د لادریت والا نفسیاتي او علمي ملحد 5 قسمه د ملحدان ته پته وینول دلته چې کم خلک د اکثر څه شدي نفسیاتي ملحدین ملحدان او د ډیزم والا کم خلک دي چا بس نیم ملحدین چا بس دی وای چې دنیا خو الله پیدا کړی یاسین څنګه خپش وي دی وای چې الله تعالی خو دنیا پیدا کړی ده اوس په خپل چلیږي دا د ډیزم نظریه ده او دا مثال د غړی ورکولو حق سره او داسې نور چې د ملحدانو پوښ ها پوښ تاسو ماشاءالله اوس پوښ دغه شانته روان شوي د خیره ها زمخ کې زو الحاد کار شوی دی تبه ته تاسو کې چې تا الحاد ولی اختیار کو د اسلام په کوم یو چیز باندې ستا اعتراض دی نو تا ته پته ولګي چې دا د کبه بیا به تا ته وی لکه دا خو د انسان څه دی او په اسلام کې مساوات نشته دی یا اسلام کې ازادي نشته یا په پل د تا ته معلومات وشي چې لکه ته د فلسفې نه متاثر شوی دی طالب جواب درکول اسانه دویم ادب د شریعت علم به در سره کامل وي د اصول تفسیر علم به در سره وي چې هغه په کوم آیت باندې اعتراض وکړي او ته د اصول نه جواب ابو زبانو دای به تا سوال کوي اصول تفسیر ضروری دی دای به تا ما سوال کوي قرآن کې بلو ځای صحیح سیمسون جون هم د اعتراض کو وای قرآن وای دا د جغرافیا هم خلاف دی وای قرآن په خپل وای چې دا په خټو کې ډوبېږي سکندر ذوالقرنین په باره کې چې راځي نو ګور ما نو تا خو هغه پس منظر نه ګوره قرآن خو ساده مثالونه عوامو ته بیان ساده پښتو کې دی پوي دا د حضرت سکندر ذوالقرنین علیه السلام بصری مشاهده موږ ته بیان کړل چې هغه ولیدلو چې دا په کې ډوبېږي دندې ویل چې دا ډوبېږي لکه هر څوک چې سمندر په غاړه باندې ولاړ وي نو دا بد سکیږي یا ته یو علاقه کې اوسېږي چې غریزه علاقه نو اخوا به نور پټیږي ته به چې د غر نه خوا د انور ښکته شو دا ستاده هغه بصر ستاده سترګو مشاهده قرآن هغه ذکر کړی ده نو د اصول تفسیر نه به تا ته څه وي دغه شانته کې د اصول حدیث نه به هم خبرې لکه د هغه ملحد د اعتراض وکړو که نه ما ول د کتاب کې جواب هم ورکړی هغه دا کوم کتاب چې لیکلی چې ما مذهب ولې پرېغوستو میں نے مذهب کیوں چھوڑا ما چې ول جواب ورکړی چې زه اسلام ولې نه پرېږدم د هغې کې هغه په دې یو حدیث باندې دغه باندې په دې قرآن باندې اعتراض وکړو اقرا بسم ربک الذی خلق په دې آیات باندې استدلال کړو نبی علیہ السلام ورته څه فرمایي دغه چې ورته ویل جبرائیل علیہ السلام چې اقرا پړاو کا نبی علیہ السلام څه ویل چې ما انا زه لوستون کې نه منو دلته دا اعتراض کړی دی دا پړاول هغه وخت کېږي چې زه احمد مولوي صاحب ته هم چې ته ولوله ته پړاو کړو دا چې ما ته وایي چې زه لوستون کې نه یم دا خبره دی وخت کې صحیح ده اوس چې کتاب نه او زه درته وایم چې ته ولوله ته پړاو کړم دا ما ته وایي چې ما سره کتاب نشته کتاب خو راشي زه ولولم که نه دلته دا آیات غلط دی سوال او جواب غلط دی په سوال پوه شوي دا مخکې ما یو پیره تاسو ته ویلي دلته دا داسې نه راځي چې ته پړاو کا نو حدیث فتح الباری کی د ابن اسحاق نه یو مرسل روایت ده چې کی جبرائیل علیہ السلام سره یو د رحم رومالو پاغه کی کتاب او جبرائیل علیہ السلام هغه ته اشاره وکړه نبی علیہ السلام ورته چې اقرا نبی علیہ السلام ورته چې معنا بقارن نو مطلب دا رې چې تبسي تابل ټول کړي کتابونه به د کتل دانش ځان د منیر شاکر جوړ کړي د امام بخاری رحمت الله علیه په دې حدیث اعتراض دغه شانته کې اصول تفسیر دغه شانته کې په حدیث باندې چې دوی اعتراض وکړي نو سبو کې د اصول حدیث نه بولای څو کې جواب ورکړي لکه هغه ډاکټر مورس بوکای چې هغه د امام بخاری رحمت الله علیه په دوه حدیثو اعتراض وکړو چا ډاکټر حمید الله رحمه الله ول سوکړو هغه تسلی بخش جوابات ولوکو هغه مطمئن کو نو دینه بس نه خبرې دغه شانته کې د فقه علم به هم در سره وي او زمونږ د نور مرګري په فقه باندې به اعتراض کوي نو ګوره چې څنګه په احادیثو کې موږ ضعیف او صحیح باندې تلو کنه د ضعیف او د صحیح په تل باندې موږ تلل کو چې دا حدیث صحیح دی عمل په کو چې کوم ضعیف دی دغه شانته کې د فقه مفتابه او غیر مفتابه دغه شته کنيشته پتوي مول سبان دای به زمونږ غیر مفتابه موږ تر مخ کې فقه کې دالي کې موږ ورته چې موږ به د فقه په غیر مفتابه قول باندې هم عمل نه دی کړی مول سبانو نو دې باندې به هم تاسو سره وي دغه شانته کې د اصول فقه نه به هم مول سبانو تسناسبه خبره او د اسلامي تاریخ بدر ته هم مول سبانو یاد د عربي ژبه دغه شانته کې د هم سي عبارت وي او دي د عربي ژبې د آداب او علم به درته یاد وي او په مبادیاتو باندې به درته عبور حاصل وي او بعضې ملحدین په عربي ژبه پوهېږي د عربي ژبه باندې خبرې کول هم ضروري دي او د علم الکلام مهارت هم انشاءالله پر روان کال کې په علم الکلام انشاءالله بحث کو ما پکې اوس دا بل کال ما طلباو ته ویلي خو بس زما ذهن نه وتلی و ما لیکل کړی وه زما خو دا مقاله علم الکلام کې جدید اور قدیم مباحث دا خو اردو کې د پښتو کې ما یو سلواتیا صفحې لیکل کړي دا مې په دې مقاله رد الحاد کې شامل کړم چې مبادیات د علم الکلام بیان شي د علم الکلام 15 ادوار تیر شوي چا بیان شي د علم الکلام داوا
د علم الکلام دغه شانته کې تعریف موضوع غرض بیان شي دغه شانته کې د علم الکلام د غټه غټه خبرې چې آبادیت بیان شي ان شاء الله نو دا هم نن سبا وخت کې ضروری ده. دریم ادب چې د مول زبانو هغه د الحاد سبب چې کوم فلسفي شوی دنه به خبرې عبارت و د الحاد سبب کېدو والا فلسفونه به خبر والی لري. هیومنیزم څه دی، سیکولریزم څه دی، لیبرالیزم څه دی، کیپټالیزم څه دی. کیپټالیزم کم نظام دی مول زبانو؟ سرمایه‌دارانه نظام. شابسي دغه شانته کې لیبرالیزم سیکولریزم څه نظریه لري مول زبانو؟ مول زبانو سیکولریزم وایي کنه چې فصل الدین ان الدوله. شابسي دا ستاب د مذهب په اجتماعي معاملاتو کې سکار نه، مذهب به سوي دار سړی انفرادي مسله وي. حکومت چې جوړیږي سیکولر به جوړیږي، دا به په عقل فیصله کوي. سبا کوي په عقل به فیصله کوي او د سبا وحی ته پکې ضرورت نشته. دا سیکولر نظریه ده. د غټي غټي خبره مول زبان تاسو ته خو یاد دي، دا خو تاسو دا ویلي دي. سوشلیزم کمونیزم دا خو تاسو ویلي دي کلم دی ویلي مول زبانو. د سوشلیزم او د کمونیزم ته سو اشتراکي نظام وي، دا چا نافذ کړو؟ د بانی سوق دی مول زبانو. چا باسي کارلر مارکس دی کنه اشتراکي نظام. اشتراک خود دغه د کیپټالیزم دغه د اډم سمیت دی. اډم سمیت د کیپټالیزم د سرمایه‌دار نظام بنیادی خو او دغه شان د کارل مارکس د اشتراکي نظام مول زبان دا غټي غټي خبرې به تاسو یاد وي. دغه شان د مغرب فلسفه سره دا وي عبارت فلسفه د مغرب سره او د تاریخ نه به خبري او دا چې کوم نظریات او افکار دي او کومي فلسفي دي او په کوم ممالکو کې د دې اثرات سدي اهم معلومات به در سره وي. هم داسې د ساينس او فلسفي علم به هم در سره وي او کوم چې مشهور واقعات بیانې ابن شبانو لکه بیگ بینګ شو د دې په باره کې سره معلومات بیگ بینګ څنګه وشو. د بیگ بینګ د پاره علت سره ته ورسره د علت او معلول پته لګی تلی د بیگ بینګ د پاره علت شو. زه د قدیم فلسفه خدا نظریه و چې ماده څه ده؟ ماده غوي قدیم ګڼل به په رسول چې ماده قدیم زمانی ده. یعنی دا په خپل وجود کې ولې دا ماده د یو شکل نه بل شکل ته وړي. په ماده باندې حادث واله راځي. دا په دې کې علت موجود احتیاج د چاغال لا ده. دغه چانده کې دا خدا غوي نظریه و چې ماده قدیمه خو قدیم زمانی ده. دغه چانده کې اوس خدا جدید چې کوم فلسفه دي کوم ملحدین دي نو دوی د بیگ بینګ په نظریه پس روان دي. نو د بیگ بینګ د پاره علت څه ده؟ علت خو موږ ته معلوم ده چې الله دا پیدا کړی ده چې الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ايکم احسن عملا. الله وایي چې ما پیدا کړی استئ چې تاسو څه شی بولئ زبانو ما خپل عبادت د لپاره پیدا کړی. موږ له معلوم ده د بیگ بینګ نظریه بیگ بینګ په ذریعہ دنیا پیدا شوې ده کو په بل خو الله دا پیدا کړی ده. خو تاسو موږ ته پوښتنه کو چې د بیگ بینګ د لپاره علت څه؟ بیگ بینګ سره وخت شروع شو. وخت چې یو کار کې دی شي ابتدا د وخت د کم وخت نشوي ده د زمان او د مکان وخت ابتدا د کم وخت نشوي ده بیگ بینګ نشوي. نو چې نه زمان نه مکان چې ماده نه وانه نه زمان نه مکان نو دا ار یو کار چې کیږي وخت به زمان به مکان دا ضروري دی ورته. نو بیگ بینګ څنګه وشو؟ ماده پیدا شو، زه د ماده پیدا شو، نو زه د ماده اوس چیرته ماده موجود ده هر څه ماده رسه د ماده پکې نشته. دا چې څومره اعتراضات موږ په دې باندې کړی مخکې درسونو کې مول زبانو. نو د دنه بسنه خبري نظریه د ارتقا ده. نظریه د ارتقا ډارون پیش کړي مول زبانو. دوی ویل چې دا انسان ارتقا کیږي، تخلیق نه دی شوی. دا ماده د بلې ماده سره یو ځای شي نو دنه بل جسم جوړ شي، بل جسم جوړ شي. دا څه کیږي؟ موږ دا غلطه خبره ده. الله رب العزت وایي چې دا انسان ما څه پیدا کړی دی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کې ما پیدا. غلطه خبره ده چې انسان د شادونه پیدا شي، انسان د مینه پیدا شي، انسان د ټماټر نه پیدا شي. دوی وایي د شادوګانو د بنزي او د انسان څه شي دی؟ مماثلت دی. موږ ورته ساينسدانانو په دې باندې تحقیقونه کړي دي چې د انسان د ټماټر سره ډېر مماثلت دی. نو به وایي چې انسان د ټماټر د ترزوی دی، د شادو ترزوی دی. مول زبانو دا خبره بس نه سبا درته سوي دا به درته معلومي وي چې کله تا ته دا خبره یاد وي نو بیا چې ملحد کوم اعتراض کوي نو تبه هغه فلسفه پیژنو جواب به ورکې. سلورم ادب د فروع په ځای په اصولو کې بحث کې. فروع ته کله ملحد کله د حریت فروع دراخله نو اس کله ورته شي بھائی د کم یو سیز چې کلیات صحیح وي داغه به جزئیات هم ټیک وي. اصل چې فروع چې اصل ټیک وي سوي فروع به هم صحیح وي. راځول په اصل کې خبره کوم. دا پرونه موږ څنګه خبره کړو. فروع په ځای په اصولو کې بحث کوو. مثلا خالق شته او کنا بیا چې خالق ثابت شي نو مخلوق د څه مقصد لپاره پیدا کړی دی. نو دریم ځای کې د مذهب ضرورت څه دی؟ بیا چې د مذهب ضرورت ثابت یا بل څه بارو د ټولو به تاسو بور لري. ګوره تا ته وایي چې خزه ټیک شو چې زه در سره مذهب منم. لکه هغه یو طالب ماته ویل چې ټیک شوله مذهب نو اسلام ولې غوره دی.
نو د اسلام د غوروالي خپل لغه د مولوي صاحبانو بنګه ذکر کړی دي چې اسلام ولې غوره مذهب دی په اسلام کې داسې احکامات موجود دي چې دا د څه شی دی د انسان د فطرت سره مطابق دی په دې کې یو داسې حکم نشته چې هغه په سوي په انسان باندې ظلم وي په نورو څونه چې مذاهب دي په دې کې څه شی دي غیر انساني قوانین پکې موجود دي لکه د دې هندوانو عقیده چې پانډو دا یو قوم دی دوی څلور نو دوی په شریکه ځان له یوه ښځه کړې وه هلکه دا د انسان د فطرت نه خلاف دی چې اوس په شریکه دي وي د دوی کې دا قانون دی چې خاوند مړ شي ښځه به ورسره ژوندی ځان سوځوي ستی په نوم باندې په دوی کې لکه دوی کې دا قانون دی د نیوګ والا قانون تاسو ویلې که نه ته قبل دیان کې چې د یو انسان نامرد دی دا خپلې ښځې ته اجازه ورکوي چې لاړ شه بل چا نه بچي راوړه یا ورته وایي چې د کلي د ملک نه نو دا اوس دغه بې حیا نو ته سوچ وکړه دغه شانته کې ته عیسایانو هندوانو ته لاړ شه ته عیسایت ته لاړ شه ته یهودیت دا ټول هغه ځان له یو موضوع د تا ته بسې د اسلام حقانیت برته مولوي صاحبانو معلوم به وي نبی په ټولو مذاهبو کې اسلام ولې غوره او بهترین مذهب دی نبی علیه الصلاۃ والسلام رسول دی نو رسالت څه شی دی او که نه په رسولانو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مرتبه کومه ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام آخري نبی ولې دی دین وروسته ما بعد طبیعت امور لکه جنت او جهنم باندې دی ولې پیدا کړي دي د جزا دپاره د بدلې دپاره پیدا کړي چې دلته ته څه کې امتحان کې په تاسو ټول کال سبق وویلو خو د بس نتیجه راوځي که نه سبب کامیاب خوشحاله به یو سبب ناکام شي به بیا خپي دغه شانته کې څوک چې جنت ته لاړو به خوشحاله او څوک چې جهنم ته لاړو هغه خپي مولوي صاحبانو نو دا اصول دي فدې کې به ور سره بحث کوي کومونګه په فروع کې لګیا شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اودونه ولي کړی دي تر سوچي ته منصب رسالت باندې ځان یا مولوي صاحبانو استاد تا باندې تراشي د نبی علیه السلام ته نکاح ثابت چې د نه حواله کړی نو ته چې ترسو پورې په منصب د رسالت باندې ځان نه پوي کړی چې د هر یو نکاح نه وروسته بس یو پس منظر معلومو هغه به یو سیدلت د یو نکاح کې نبی علیه السلام په ځوانۍ کې د 53 سالو پورې یار انسان خو په ځوانۍ کې خواهشات وي نبی علیه السلام چې د خدیجه رضی الله تعالی سره نکاح کېدل د څومره عمر 25 سالو کنه او د 53 سالو پورې د سره ژوند تیرو ته سوچو کا 53 سال وروسته دا نورې نکاحګانې شوی نه وروسته پس منظر د علتونو موجودو دا علتونو په وجه باندې مولوي صاحبان دا نکاح نو اول په منصب د رسالت باندې ځان پوهېږي هغه وخته پورې مولوي صاحبانو دا په عربو کې رواج چې څوک به د چا زوم شو هغه سره به دښمني نه کوله ټوله دنیا د نبی علیه السلام دښمنه وه لکه جویره رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیه السلام په نکاح کې راله ټول قوم د په وجه باندې آزاد شو عایشه رضی الله تعالی عنها زه په فخر کوم چې داسې ښځه ټول قوم دپاره رحمت وګرځېده صفیه رضی الله تعالی عنها دا چې څونه نکاحګانې شوي دي د نه وروسته مولوي صاحبانو دا موږ وروسته په همدغه کتابونو کې ذکر کړي زه اسلام ولې نه پرېږدم باقي ما مکمل د دې وضاحت کړی مولوي صاحبانو نو ته به په منصب د رسالت باندې مولوي صاحبانو ځان پوه کړې نو هغه وخته پورې چې انسان عبارت بیا هغه وخت پورې په دې انسان نه پوهېږي دوی به تاسو په فروعي مسایلو کې مصروف کول غواړي نو تاسو به ورته ووایئ اول به په اصولو بحث کوو بیا به په فروعو کې بحث کوو دوی ته به تاسو ووایئ چې د کوم څیز اصول صحیح وي د هغې فروع به هم صحیح وي اول به بحث په اصولو کې کوو شاباسي مولوي صاحبانو نو تاسو ته به څه وي دی چې درته اعتراض کوي نو تاسو به فروع ته نه ځئ څه اصولو ته به یې راکاږي پنځم ادب دا چې د مستشرقینو نن سبا اکثریت اعتراضات کوي عیسایانې کوي موږ خو ګورو که نه موږ سوشل میډیا باندې د یهودیانو د عیسایانو اعتراضات موږ اورو د ملحدینو یې اورو او د دې قادیانیانو یې اورو دغه شانته کې منکرین حدیث یې اورو دا منیر ساکر او دا چې څومره خلک دي دا غامدي دا انجینر مرزا دا ټول د مستشرقینو اعتراضات راغلي دا د غرونه دي د نورو غیر مقلدین ورونه دي غیر مقلدین چې پتا څونه اعتراضات کوي د چا نه پټ کړي دي دا شیعاګانو نه روافضو دی چې په فقه څونه اعتراضات کوي د خپل اعتراض نشته ته وګوره مخکې به د ریکارډ ته راوځي د هغې نه اعتراضات راغستې دي ځکه هغوی به امامان معصوم ګڼل نو دوی ویل چې ستاسو فقه پکې د کم ځای نه راغله زمونږ مجتهدینو به چې ورله جواب ورکړو هغوی به په فقه باندې اعتراضات کول دا دوی پټ کړي دي دا خلک چې دي دا ټول مستشرقینو باندې مکمل دا وضاحت را روان دی په دې استشراق 122 نمبر صفحه باندې دین وروسته مکمل استشراق به تاسو پیژنئ مستشرقین به پیژنئ د ذمہوارانو به پیژنئ د ټارګټ سره هم مولوي صاحبانو نو پنځم دا چې د مستشرقین نه ځان ساتي په عبارت پیو د تحریک استشراق نو خبرتیا لري مغرب ماهرینو چې په اسلام باندې کوم اعتراضات کړي دي د هغه به تاسو د معلومات وي تحریک استشراق کله شروع شو مشهور مستشرقین کوم دي او دوی چې څومره اعتراضات کړي دي هغه
به درته معلومات وي ځکه ملحدین اکثر نوي اعتراضات نشي کولی هغه اعتراضات کوي کوم چې د مغربي مستشرقینو کړي دي چې تا ته پته وي چې دا د هغه مستشرق اعتراض دی نو ضرب جواب ورکړي شپږم دا دی د ملحدینو پس منظر معلوم کړی د ملحد نه د هغه تعلیم په باره کې سوال وکړئ ځکه په دور حاضر کې ډېر مذهب بیزاره خلکو شاهدرا مولوي صاحب چرته دی طور په اسلام باندې اعتراضات کوي او دا یې خپل شعار ګرځولی دی دوی سره د بنیادي خبرو علم نه وي او په خپل ګمان کې ځان ته مفکر اعظم وایي لکه څنګه چې مخکې درسونو کې وضاحت شوی دی چې یو علمي ملحد یا مولوي صاحبانو دنه تپوس پکاري دا یو پروفیسور کنه په الله باندې اعتراضات کول نو ما چې بدري اعتراضات کو خپه شو نو ما ولې خپه کېږي او تم ځان ټینګ بیا کنه تا نه چړې تپوس کی چې تا د چې د دنیا په باره کې هوته علم لري نو دین په باره کې ته علم لري کنه لري د دین فهم مطلب یاد دی کنه دا به تپوس کې یوازې هغه ډاکټر پروفیسور ولې نه ا د انجینر هغه د غټه بلای خو چې د دین نه خبر هغه ته چې تا تاق نشه چې په دین کې ورته تاسو سره په دې کې بحث کوم راځه زه سره ماده نه منم چې ماده درې اجازه مالکم دین ثابت کی چې ته ورته چې ماده سره نه الکترون منم نه پروټون منم نه نیوټرون منم دا تاسو چې کومې نظریه پیش کوي زه هم نه منم نو ته ماته وسوي نو خامخا براته جاهل وي خو ته جاهل هم چې دین د خبر نه ته په دین کې ګوتی وي تاسو شیخ صاحب ورته سوال تاسو زموږ په دین کې ګوتی مو هغه موږ بس کو تاسو ساده دین کې ګوتی نه وو یاد ده مقوله ده کنه ده ولې ځبانو پوه شو نو د بس کې پس منظر به معلوم کیا وم ادب د علم مناظرین او الحمدلله د علم مناظرین تاسو خبر استه داوام پیژنې جواب داوام پیژنې دلیل هم پیژنې الحمدلله دا د مشکل نشه علم بدر سره د موضوع تعین وکول شي د دلایل اقسام په پیژنې دلایل په پیژنې او د دې دلایل نه به استدلال او جوابات کول شي او په علم منطق باندې به هم مهارت سناس صغرا کبرا دلیل نتیجه دا په پیژنې مولوی صاحبانو علت معلول وجود واجب الوجود ممکن الوجود ممتنع الوجود غټه خبرې نور هغه مقولات موږ څه کوم خپل دغه حل کوم مولوی صاحبانو موږ د پارګور د علم الکلام پنځم دور دی خالد رحمانی صاحب حفظ الله وی په دې وخت کې اول دورونو کې چې سو د منطق په اصطلاحګانو به موږ خپل اسلام عقاید ثابتول خو اوس په دې دور کې واپس قران او سنت ته رجوع شو څنګه چې په خیر القرون کې و موږ سره خپل ګڼ دلایل موجود دي ساده پښتو کې موږ څونه دلایل دوی ته بیان ټول قران د عقلي دلایل نه ډک دی ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لآیات للعالمین عقلی دلیل نه دی دا الله نخې نه خاني دا د تاسو رنگونه بدل دي شکلونه بدل دي جبه د الفاظ هم بدل دي د ګوتو فنگر فرنٹ هم بدل دي مال او د صغرا او د کبرا ضرورت هم نشته زه په دم د الله وجود ثابت دی مولوی زبانو قران کریم کې ګڼ آیاتونه موجود دي قرآنی احادیثو کې ګڼ آیاتونه موجود دي الله موجود دی هر څه جنت هم موجود دی جهنم موجود دی مولوی زبانو نو تاسو بسوي دنه به خبره سي د منطق دانه چې موږ چې منطق زغپل د منطق زمادونه خوخ دي چې زما چې بالکل دا ټول د قوانین مې خدای پاک بس دا ذهن کولاو کې پکې فټ کی ځکه ډېر سخت یادول پورا څو پیرې یاد کړو به مې ذهن یاد کو به ذهن نه وځي ولې خوخ مې دي خدا نه چې د ټول اته کال په دې کې تیر کوم بیا چې ایران څوک د مسلې ته پوښتنه کوي به منبر نه لاندې پروزي دا څه شي کنه خاندار کې یو طالب تل او اته کال په قاضي الحمدلله کو په دې کې سلام کې دې کې تیر کړو چې بیا تل نو بیا خلک ورته چې الله غټ مولوی زبراغ نو اوس موږ ته بیان کوي نو هغه اوس ته نو صغرا او پکورا باندې عوام سب ویګو نو اوس ته سم مسلې ثابتې ته بنتیجې برو باسي نو سړی ورخطاو چې اوس بده دی ته نه حدیث ویلی او نه چرته تبلیغانو سره وخت تیر کړل روزه هم نه ولګول سړی دا ورخطای نه منبر نه لاندې پرې وته نه موږ بده سکو چې موږ باغام یو خو موږ باسل توجه ستې قران او حدیث ته خپل دلایل ته تفسیر از د کټټ هغه شانته کې د فقه سره دغه شانته کې اصول حدیث سره او الحمدلله تاسو ویل الحمدلله سم ویل اته مدب مولوی زبانو دا یا نه سوچ بدی وی بنګوا اٹیکینګ باندې کې چې ته به داسه کې کندل نور مغرضه نه ته بس کې اب تا دراګیرولو کوشش کې چې تا ور خطا کې او ته به دا یا نه سوچ کې چې خدا دا ستاسو وجود نه انکار کوي الله ما بیګام ویل الله ته څومره خسته تا موږ له دا جسم را کړی دی زما دا جسم ستا په وجود باندې کوي کوي بیا مې الله دا ملحدین خدای ستا سره عزت کوي تا نه انکار کوي تاسو نه بدبخت دي نو تا بسې د دې غم بدر سره مې خدای ته ټول ته هدایت وکي لکه اجي صاحب چې دعا کوله یا الله چین والا ته هدایت وکي یا الله امریکا والا ته هدایت وکي یا الله ټول مسلمانان کې موږ کې بسوي دا یا نه سوچ وکاو او هغه ویلي مو کنه تاسو کې به دریا ډلې به جوړیږي یو به جنت ته ځي اجي صاحب تبلیغان الله عوامي مثالونه بیانې او د کہانی کرخي
ورته ویل دي کې درې ډلې په مسلمانانو کې جوړیږي یو به جنت ته ځي نور به جهنم ته ځي نو حاجي صاحب تبلیغانو لسوي وای چې کم د دوه ډلو غم کوي چې دا ځان سره جنت ته بوزم وي دقه به نو دقه سوچ به دا یا نه سوچ به تاسو کې وي مولوي صاحبانو که کله تاسو هر یو مسله کوئ که په فروعي مسلو کې راځي او که په څه کې وي په دې اصولي بحث کې راځي دا یا نه سوچ سره چې کله لاړې نو تا کې به څه نه وي تعصب نه به ته پاکې هلته به ناست یې مولوي صاحبانو الله دې موږ د تعصب نه وساتي اتم ادب د ملحدینو سره بحث کول او مکالمه کول په وخت کې به د عیانه سوچ سره بحث کول پکار دی چې د دې په ذریعه دا انسان د جهنم نه بچ شي او جنت ته لاړ شي موږ به دا سوچ کوو چې دا د الله تعالی مخلوق دی او د الله تعالی نه انکار کوي زموږ به د دې سره همدردي وي یا مولوي صاحبانو دا بیمار شوی دی څه شی دی دا مریض دی د فلسفو د ذهني بیماری جوړه کړې ده دا دونه خطرناکې فلسفې دي الله زموږ د ایمان حفاظت وکړي دا الحمدلله موږ دلته پرون زه ته به څومره دا ټول کائنات په منزله دی او ذرې دي دا د ساينس هم نظریه د بلیک هول کې چې دا سره غونډ شي دا به یو ذره شي نو دې ذرې دپاره علت څوک دی الله دی که ته وایې د الله دپاره علت څوک دی نو بیا به بل دپاره بل علت ګڼې نو بیا د الله دا وجود پاتې نه شو نو بیا الله دا نونه نظام مخلوق دونه نظام نشي انتظام نشي برابرولی مولوي صاحبانو سلیمان علیه السلام ویل چې زه ټول مخلوق ته ډوډۍ کوم یو میاشت به ویل چې یو هفته به ویل یو ټیم هغه یو ټیم یې پوره نه کړه الله ویل زه رازق یم مولوي صاحبانو موږ سره په دې عقلي او نقلي دلایل موجود دي چې الله یو پکار دی که دوه خدایان چې په یو وطن کې دوه صدران نشي جمع کېدلی دوه وزیر اعظمان نشي جمع کېدلی دوه آرمي چیفان نشي جمع کېدلی په کائنات کې به دوه خدایان څنګه جمع شي څه به کېږي د کائنات توازن به بګړاوي دا به د سره په دې کائنات کې به د سره نه شپه او نه ورځ دا تعین به نه وي یو به ویل شپه راولم بل به ویل ورځ راولم یو به ویل نور ودروم بل به ویل نور به رواني نو یو نظام به ګډوډ وي نو مولوي صاحب فلسفو خلکو ته ذهني بیمارۍ نه جوړې کړي دي ما دا یو عام انسان دی چې دا خبرې اورېدې سړی کشمکش کې شو نو دا خلک دا او دا چې څوک بیا دا خلک دا پوسټونه شیر کوي او د دا کمنټونه خلک ګوري خامخا شک کېږي نو دی به څه کوئ تاسو به دا یانه سوچ سره د سره څه کوئ بحث کوئ نهم ادب نهم ادب د اهل سنت ګوره موږ الحمدلله د اهل سنت والجماعت سره تعلق ساتو د ده به څه کوو موږ نمایندګي کوو د فرقه واریت نمازان پاک کوي او باس باور سره کوي د اهل سنت والجماعت د طرف نه به نمائندګي کوي کوم د وخت کې خپل فروعي اختلافات ذکر کول شروع کړو هغه به نور متنفر شي لکه زه د دې لنډ مثال درکوم ما چې کله د دهري دا جواب ورکو چې دغه د اقرا ما نه بقارن جواب مې ورکو نو ما باندې زمونږ مسلمانان علما هغوی خو خپل انداز کې جواب ورکول هغوی دهریانو سره لګیا مناظره وه ما چې ولې جواب ورکو نو هغه دهري خو متاسف ویل ټیک ده چې کتاب دی بس صحیح شوله جواب هم داسې جوړېږي ما باندې هغه مسلمانانو دې وخت کې اعتراض وکړو چې دا خو مرسل دی نو ما ورته ویل ګوره مرسل دهري له ته صرف ثبوت پیش کا تا مرسل ضعیف صحیح حسن لذاته حسن لغیره صحیح لذاته صحیح لغیر دا چا دپاره دي دا زما استاد دپاره دي موتا په دې کې بحث کوو چې دا صحیح دی دا حسن دی دا ضعیف دی دا مرسل دی دا معلول دی دا شاذ دی دا خو زما استاد دپاره دا خبرې دي دا په دې خبرو د دې خبرو سره سروکار نشه د دلیل پیش کا نو ما بیا هغه وخت کې څه شوم خاموش شوم نو ما دا خو دهري مو ویل او بس تاسو خپلو کې دا فیصله کې ما ورته بس موږ خبره ټیک ده چې شی ثابت دی نو هغه پسې بیا پرسنل کې ما میسج وکړو چې ته دا خلک نور مو متنفره کوه چې ته ضرور په دې کې اوس دا یو شی ثابت شو د مرسل روایت نه ثابت شي کنه نو مرسل خو زمونږ د احناف پرېز باندې شي دي حجت نه څه ولې نه دي مولوي صاحبانو نو سبا خلک به نور نه متنفره کوي چې یو شی ثابت شي مولوي صاحبانو تاسو بس وي دی وخت چې مطلب یې خپل اختلاف اوس دې دیوبندي مولاو خو ما سره څه کو په دې کې اختلاف شروع کو چې دا خو مرسل دی نو ما ورته ویل ته اوس نور دا دغه خپل اختلاف مه ذکر کوه موږ خپلو کې چې اختلاف لرو دته جواب ورکول پکار دي موږ ټول مسلمانان چې څومره مکاتب فکر یو موږ به څه کوو ملحدینو ته دې ته به یعنې ټول مذاهب والا څه کېږي دوی سره مناظرې کوي لکه چې ډاکن سره چې پادریان مناظرې کوي دغه شانته کې پادري مذهب ثابتوي که نه پادرم د الله وجود ثابت دی اب موږ خپلو کې چې اختلاف ورول چې د اسلام حقانیت به جدا مسله چې موږ اوس مخکې بحث وکړو لسم ادب دا د مولوي صاحبانو چې په دې مقام کې کله کار کوي نو د الله نه به مدد غواړي مولوي صاحبانو دا ډېره هم دی عبارت وي لسم ادب د الله تعالی سره باندې تعلق مضبوط وي په دې مقام باندې کار کولو کې د الله تعالی مدد شامل کول لازم دي داسې نه چې د ملحد سره بحث کولو سره په خپل د شک کار شي او عقیده دې خراب شي مولوي صاحبانو کله چې په دې مبادیات او په دې شیزونو باندې بور نه حاصل شوی نو سبق میدان ته بنه راوځي او دا خپل انسان کې خپل دنه هر یو انسان ته خپل ځان باندې علم حضور شته که نشته مولوي صاحبانو بیا تا خپل اندازه کېږي چې تا ته څوک وایي چې لکه ملحد دی
نو که چېرې ته ګبراو شو نو پوه شې چې تا کې کمی دی ته وکړه مطالعه نوره مو کوه چې کله ډاډه شولې چې راځه اوس را میدان دی که نو بیا الحمدلله بیا به تا ولې ویلې خو دې دا صرف دې باندې څه نه دي څه ناسي خواري په کار ده نو دغه به بیا دې میدان ته راوځي چې او د الله نه به سوال هم کوي چې الله مانه خیر خور که مانه د دین خدمت را نواله او دا کم خلک چې ذهني بیمار دي چې د څه وکړو مونږه علاج وکړو مولوي صاحبانو بیا به سبا به دا وایو چې د ملحدینو د اعتراضاتو اقسام انواع او اقسام 15 قسم اعتراضات کیږي 15 قسم اعتراضات کیږي او اب ان شاء الله سبا وایو مستشرقین بم سبا په جنې د مستشرقین او مقاصد ذمہواریان دا ټول به ان شاء الله سبا دوستانو دا درسونه اوري مخکې شیر کوي ډیر مفید درسونه دي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین